زیادہ احتجاج فلسطین زیادہ احتجاج فلسطین دا مودی سرکار نه ده، دا مودی سرکار دی، دا مودی سرکار دی. دوی چې کوم حرکت کړی دا پخوانه د 1947 نه چې کله نه پاکستان جوړ انډیا هندوانو پاکستان تسلیم کړی نه دی. په 65 کې په 71 کې دغه شان دی. اوس 2025 دی. پاکستان سره یو مضبوط نوجوان قیادت دی، یو نوجوان ورسره دی. انشاءالله د چې کومه په د مسلمانانو په جماعتونو باندې په مدرسو باندې کوم حملې کړي دي د هغې په مقابله کې موږ نن سهار هم جواب ورکړو او انشاءالله یو ورځ کې دنده ګوره د هغې په منظر به انشاءالله د پاکستان جنډه ودرو بیا به صاحب چې کله حرکت دا پیل اټیک هغه وکړو او په دویم اټیک ورته هغه وویلل چې یاره زما د حکم انتظار به نه کوئ بلکې ډایرکټ به فایر کوئ ډایرکټ به هغې ټارګېټ کوئ او کیدای شي چې دا زموږ آخري اټمي واري په هغې باندې نو انشاءالله څنګه چې ابدالي شکست ورکړی په پانیپت کې دغه شانتې به ورله عاصم منیر انشاءالله شکست ورکوي د خیر سره بلکل جی نن تا وکتل که دلته به هر یو تنظیم که هر تاجر تنظیمونو تاجر تنظیمونو په مشترکه طور باندې د ډي سي په قیادت کې د پاکستان بزنس فورم د مرکزي تنظیمي تاجران د تاجر انصاف د تنظیمي تاجران د ټولو د انجمن تاجران د دې په مشترکه پلیټ فارم باندې نن تا وکتل خو که چېرته یو سیاسي قیادت نن راوځي نو انشاءالله د پاکستان عوام به هغې سره کلک ودرېږي او د پاکستان د فوج مرسته به کوي څنګه چې په 65 کې کړې وه ټینکونو ته پراته وو زخمیان یې سنبال کړي وو زموږ زنانو د هغې پټۍ کړې وې زموږ بچو د سر قرباني ورکړې وه داسې به بیا هم ورکوي انشاءالله او انډیا له به شکست ورکوو د خیره سره جماعت اسلامي د سیډ نه څه ویل غواړي کتونکو ته زه د جماعت اسلامي د طرف نه هم دا خبره کوم جماعت اسلامي امیر بیګا خپل تقریر کې دا ویلي دي چې دا قوم چې کوم دی دوی د انډیا والا دوی د ګو ماته عبادت کوي او موږ به ګو ماته په انډیا کې حلالوو څنګه چې صورت بقره ده همدغه بقره به دغه ته حلالوو او د دوی د عبادت به ختمیږي او څنګه چې هغه خبره کړې ده چې یار پس مسلح افواج له د دې مطابق جواب ورکول پکار دي په 24 घंटे کې دنده آصف منیر له پکار دي چې یو گزار پې بل وکړي نو انشاءالله دوی به سپینې جنډې لګوي خپله جنډه به بیا نه لګوي. کل رات کا جو واقعہ ہے یہ بزدلانہ تھا. ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں اور پاکستان نے جو ہے یہ ثابت کیا کہ یہ جو انڈیا کے انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے جو ڈرامہ رچایا گیا تھا بعد میں جو ہے کچھ 5 سکھ جو اس کے آرمی کے تھے ان کو بھی مارا گیا اور یہ الزام لگا رہا تھا کہ یہ پاکستان نے کیے لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس سے جو ہے یہ دکھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم پرامن ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہاں پہ ایک پائلٹ پکڑا گیا بڑے چائے شائے پلا شلا کے ہم نے بڑی عزت کے ساتھ بھجوا دیا جن کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم ڈرتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جو ہے وسائل نہیں ہے. پاکستان کا 70% بجٹ جو ہے ان چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے اور جب ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن ہے ہم امن چاہتے ہیں ہم معیشت کے دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیشہ سے اس کو پاکستان کو گرانے کی کوشش کی کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. ہمارے دہشت گرد کہاں پہ پکڑے گئے ہیں جبکہ انڈیا کے دہشت گرد کینیڈا اور کئی ممالک میں پکڑے گئے ہیں. پاکستان کے ساتھ ایویڈنس موجود ہے. ہم اپنے پاکستان کی حکومت کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کڑے ہیں. آج تاجر برادری اور تمام سیاسی مذہبی لوگ جو نکلے ہوئے تھے اس جلسے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے افواج کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کڑے ہیں اور ان کے کل کے جو سٹیپ ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنے پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں. دیکھ لیا ہے کہ یہ تاجر برادری نے ایک ریلی نکالی جسے آپ ایک ٹریلر کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. مودی نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کا جواب دیں گے. پہلے تو ہم اپنی پاک فوج کو اور حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب دیں اور دنتان توڑ جواب دیں اور اگر انہوں نے خب و خیز سے کام لیا تو پھر ہم تو تیار ہیں. ہم تو شہادت جو ہے ہمیں تو دعائیں کرتے ہیں ہمیں شہادت ملے. ہماری موت تو نہیں ہے شہادت ہے. ہم تو اس کے لیے تیار ہیں. پاک فوج صرف اعلان کرے سب سالار صرف اعلان کرے ہم تمام پاکستانی جہاد کے لیے تیار ہیں. ہم ان سے بدلہ لیں گے اور ضرور لیں گے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې بهارت اداره د شپې همیشه چې کوم د هغې انداز او د هغې مطابق یې د شپې حمله کړې ده او دا انتهایی بزدلانه حمله ده او دوی شاید چې دا
سوچي چې دغه قوم یا عدد یا د پاکستانی قوم د دې حوالې سره د ملک سره څه جذبات نشته خو الحمدلله ټول قوم د پاک فوج شانه بشانه دي او د دې چې کوم د بزدلانه حرکت یې کړی دی د دې پاک فوج ښه بھرپور جواب هم ورکړی دی او انشاءالله العزیز په هر دهلیز باندې به انډیا ناکامۍ سره مخامخ کیږي موږ د دې حملې پرزور مذمت کوو او انشاءالله العزیز ښه بھرپور مرسته به زموږ پاک فوج سره موجود وي انشاءالله